یو زنانه ده هغې روژه ماته کړله قصدن فرضي روژه ده هغې چې کوم دی ماته کړله چې زه یې نه نیسمه او روژې چې کله ماته کړله په دې باندې 2 میاشتې کفاره اوس راله دا به دغه ورځې قضایي هم راوړي او ورسره به چې کوم دی هغه د کفارې روژه به هم نیسي کفاره مطلب د روژې نه 2 میاشتې وروسته به د روژې نه به چې کوم دی پس 2 میاشتې دا مسلسل روژه نیسي پرله پسې چې ورته وایي یو د بل سره به نږدې متصل به وي نو په دې کې یو سوال راځي چې کله د زنانه باندې دا بیماري راځي د میاشتې نه نو په دې صورت کې به د څه کېدی که پرلهوالی نه راځي نو علماو د هغې دپاره چې کوم دی دا اسانتیا جوړه کړې ده چې د زنانه کمې د ماهوارۍ بیمارۍ ورځې پکې راځي نو د ماهوارۍ په بیمارۍ ورځو کې د روژې نه نیسي او بیا دې د هغې نه وروسته دا حساب د 2 میاشتې پوره کړي خو لیکن دغه د بیمارۍ د ورځې روژه دې پکې نه نیسي نو دا رسو شو لکه دی چې مسلسل او پرله پسې دا 2 میاشتې روژه نیولي نو لحاظه د زنانو دپاره دا لږ اسانتیا ده او نارینه چې کله د کفارې روژه نیسي نو نارینه باندې چونکې دا بیماري راځي نه نو دا مسلسل 2 میاشتې روژه نیسي مسلسل په دې میاشت کې به چې کوم دی هغه مین کې به وقفه نه کوي که پکې وکړله نو غوڼ ثواب یې خراب شو بېرته به سر نه بیا دا روژې نیسي او د سر نه واپسي کوي نو بیا ډېره ګرانېږي نو لحاظ نارینه او پرله پسې دا 2 میاشتې روژې مسلسل نیسي او د زنانو دپاره اسانتیا دا ده شرعي عذر دی نو د هغې دپاره اسانتیا دا ده چې هغې به پکې د بیمارۍ ورځې هم چې کوم دی حسابی یعنې په پرله پسې والي کې دا حسابېږي د هغې ورځو وروسته به نور روژې نیسي